اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون سورة التوبہ یولسم سپارہ او 126 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیات مبارکہ کی ہم رب العالمین منافقین ترٹن ذکر کئی چدید دی خپل منافقت نا توبہ ولی نا اوباسی ہر کال پدی باندې سو وارا امتحانو نرازی مصائب پی رازی و دی بیا هم د نفاق نتوبه نوباسی اولا یرونا آیا دوی پیکر نکی آیا دوی نگوری انہم یفتنونا چی بیشک پدی باندې امتحان رازی فی کل عام مرتن او مرتین پا ہر کال کی یوزل یا دوزلا سنگ امتحان پی رازی اللہ تبارک و تعالی منافقت مومنان و تخکارکی نبی علیہ السلام تے وخی نو ددوی اغا خباست خکارش یادا چی پا دی باندی مصیبتو نرازی دی منافقت دا وجن نو دا مصائب پہ ہر کال کے رازی ثم لا یتوبون او بیاہم دی توبہ نوباسی ولا هم یذکرون او ندوی نصیحت قبلوی نو چی سڑی تا یو گناہ معلومی او دا اغی گناہ دا وجہ نا دا باندی گریف رازی نو دے بیان دا دی گناہ نا توبہ نوباسی لکا عام طور پر علماء وائی چې کم سړی ګناهونه ډیر کوي نو الله د ده په رزق کې تنګي راولي خصوصا چې د فرض منځ اهتمام نه کوي الله یې په رزق کې تنګي راولي نو د بعضې ګناهونو نه سړي ته پته لګي چې زما دا ګناه دی نو دی بیا ولې توبه نه وباسي ډېر کرته خلق وایي رزق مې لنډ تنګ دی نو چې تپوس ترې نه وکړي نو یو مونځ نه کوي نو د رزق پراخی د کم زین اغواړي چې کم سړی د مانزه اهتمام کوي د فرض منځ او د ګناهونو نه ځان بچ کوي د دې بنده رزق په پراخ ژوند به د خوشحالو وي واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض پدې کې هم آیات مبارکه کې هم د منافقینو هغه بد خوی ذکر کوي اغا داو چې کله به دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو یو آیات به واورېدو خصوصا هغه آیات به واورېدو چې په هغې کې به د دوی هغه غیبونه بیان شوي نو په دغې وخت کې به دی یو بل ته د سترګو اشارې کولې یو بل ته به یې کتل او اشارې به یې کولې او یو بل ته به یې وي چې برې صحابو کې خو راته څوک ګوري نه که نه چې د دې عیب به بیان شو نو یو بل ته به اشارې شروع کړي چې دی خو راته ګوري نه نو صحابه خو داسې خلقو چې هغې خو په دنیا کې مثال قایم کړی دی هغې چې به وی کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو وی داسې به ناسو گویا چې د دې په سرونو باندې مارغان ناست لکه د سړي په سر چې مرغۍ ناست یو دې سر نه خوځي داسې به د دوی دا سرونه ښکته و بلکل به یې سروم نه خوځو نو دی به یو بل ته د سترګو په اشاره کې وی دی خو راته نه ګوري که نه نو چې د صحابو خو به ورته نه کتل نو دی به غلی غلی د مجلس نه ووتل هغه ځای به یې پرېښودو
او د هغې مجلس نه به پاڅېدل وي دوی خو اینی نه که نه نو غلی غلی به وتل او سوغېدل به نو الله هغه حالت ذکر کوي واذا ما انزلت کله چې نازل کړلی شي یو صورت نظر بعضهم الی بعض نو ګوري بعضې د دوی نه بعضو ته یعنی اشاره کوي یو بل ته په سترګو کې پټې پټې اشارې کوي څه وایي هل یراکم من احد وی آیا ویني تاسو لرا څوک کسو د صحابو کې موی څوکینی یو بل ته اشارې کوي نو بیا ثم انصرفو نو بیا دی وګرځي د دې مجلس نه روان شي وی دی مونږ نه ییني دی ته وګوري یو بل ته اشارې کوي وی خیال راته نشته جو غلی غلی د مجلس نه پاسي نو صرف الله قلوبهم ګرځوي الله زړونه د دوی نه دا یا خیره ده معنی دا ده چې او دې ګرځوي الله زړونه د دوی د قبلولو د ایمان نه الله دې دی بې ایمانه د دنیا نه تیر کړي یا دا خیره ده نو معنی دا شوله صرف الله قلوبهم الله دې وګرځوي د دې دا زړونه د ایمان نه یعنی الله دې دوی د ایمان دی الله نصیب نه کړي بې ایمانه دې د دنیا نه تیر شي یا دسی دی صرف الله قلوبهم ګرځوي الله زړونه د دوی بانهم لا يفقهون په دې وجه چې دی داسې قوم دی چې دی نه پوهیږي نو دی نه پوهیږي نو الله زړونه د ایمان نه وګرځوي لقد جاءكم رسول من انفسكم په دې آیات مبارکه کې رب العالمین دا خبره ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړئ خبره یې ومنئ ستاسو د نسب او د خاندان نه ستاسو په شان یو انسان دی نو تاسو دپاره د ده په ژوند کې ډېرې نمونې دي دا که اوس فرشته وي نو بیا به تاسو څنګه د ده په تک تک کو بیا به تاسو وی چې دا خو فرشته د خوراک څښاک خو نه کوي نو ستاسو د نفسونو نه دی او ستاسو د جنس نه دی بیبیانې شته کور شته بچي شته ژوند تیری په معاشره کې اوسیږي نو دې آیات مبارکه کې ترغیب ورکوي لقد جاءکم رسول من انفسکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته یو رسول من انفسکم ستاسو د نفسونو نه نوی راغلی دی تاسو ته یو رسول دی کې اشاره ده چې دی د خپل ځان نه خبرې نه کوي دی چا رالیږلی دی راغلی دی تاسو ته یو رسولو نو دی د چا د طرف نه راغلی دا د نبی علیه السلام صداقت ته اشاره ده چې دی د ځان نه نه دی لیږیا دی د خپل ځان نه خبرې نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دی خبرې نه کوي مگر هغه چې الله ورته وکړي نو دا خو د الله استازی دی نو دا د نبی علیه السلام د صداقت یو صفت شو چې دا د الله د طرف نه راغلی دی د الله خبرې بیانوي نو د ده خبره منل پکار دی دویم صفت یې دا دی چې من انفسکم ګوره دی ستاسو د نفسونو نه دی ستاسو د جنس نه دی یعنی بشر دی تاسو هم انسانان یئ او دا هم انسان دی تاسو هم د عربو د قبیلې سره تعلق ساتئ او دیم د عربو د قبیلې سره ستاسو رشته دار نه دی ستاسو د جنس نه دی او تاسو ټولې ښه د نسب او د حسب نه واقف یئ چې د قریشو د خاندان نه دی قریش نسب دی او دغه قبیله ده نو دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې ستاسو د کورنۍ نه دی نو تاسو تینا علم ډیر په اسانه حاصلولی شي ژبه ستاسو ده ستاسو په شان انسان دی تاسو سره ګرځي او تاسو سره یو ځای ناست پاست دی نو په دې کې بیا ګران څه دي عزیز علیه ما عنتم دی بل صفت دی چې ګرانی په ده باندې ستاسو تکلیفو یعنی دی تاسو په ګرانۍ کې نه ورچي
پتاسو باندې چې کم احکام او اعمال ګرانی نو د پیغمبر دا کوشش چې دا پتاسو باندې آسان کی ګرانی کم نو ورچ مشقت کم نو ورچ حریص علیکم او پتاسو باندې ډیر حرسمند دی ډیر حرس دی چې دی ایمان راوړي دی ته نفع حاصل شي او دی الله جنت ته بوزي د هر پیغمبر به د قوم باندې دا حرس نو وسم د امت مشرانو له علماو له نیکانو له دا صفت پکار دی چې دی به په خلقو کې حرس ساتي چې دی ایمان راوړي دی منځ کوي دی ګیره پریدي دی به جنت ته لاړ شي زما پیدا سود دی او بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې ډیر شفقت کوونکی دی رحیم او رحمت کوونکی دی ډیر شفقت نکار علی ډیر مهربان دی نو پکار دادا چې عالم کې بم دا خویونه وي دی به په قوم باندې ډیر شفقت کوي دی به په قوم باندې ډیر مهرباني د رحمت نه به کار اخلي قوم به ځان ته نزدیکوي دی به په قوم باندې مهرباني ساتي قوم به د ځان نه تری نه قوم به نزدیکوي شفقت په پې کوي چې د دې الله نیک اعمال نصیب کړي فإن تولوا دا چونکې د صورت اخیرنی آیات ته په دې باندې به سورۃ التوبه دا صورت ختمیږي نو دی صورت په آخر کې بیا الله مسله د توحید د یووالي بیانوي چې الله یک یو دی نو د قرآن اصل مقصد هم د الله وحدانیت او یووالی دی عقیده کې به بالکل نیچ اونچ نه ساتي الله به واحد لا شریک منی په ذات کې هم او په صفاتو کې هم کو عقیده کې دی دومرم کګلی چو یو نیک عمل دم الله نه قبلی د عقیدی توحید عقیده مضبوطه ساتل پکار دی نو فإن تولوا پس کو چری دیستانه وګرځي او مخواړی فقل نو تورته وایه حسبی الله کافی دی ما لره الله او بل لا اله الا هو لایق د عبادتم د اغنا علاوه بل نشته دی او علیه توکلت او په دغه الله باندې ز توکل او بروسم کوما وهو رب العرش العظیم او دغه الله رب دی د هغه عرش چې هغه لوی دی نو چې د داسې صفاتو خاوند دی نو بل نشته دی دا واحد لا شریک منل پکار دی ابو داود شریف کی روایت نقل کړي دی حدیث مبارک کې راځي چې وی څوک سحر او ماخام وزل دال ولی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم د دقه زین اپلا ټول آیاتنا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم چې څوک سحر او ماخام دا اوه کرته وایي اوه ځله د اخیره پورې آیات رسی د حسبی الله نه وی الله تبارک و تعالی به د تمام غمونو او د مصیبتونو نه ساتي نو دا سګران کار نه دی ابو داود شریف روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی ہر سار و ماخام او پیری وائے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم او پیری سار او پیری ماخام اللہ بای دا طول مصیبتونو دا ناگہانا حوادث نبی اللہ حفاظت نصیب کی کوششم کوئی اغا وظیفے کوئی چاگا قرآن و حدیث کے راغلی وی یو روایت موجودی مسندی وظیفے کوي چې کمی احادیثو کې راغلی نو دا وزله چې سبا و ماخام څوک وایي الله تبارک و تعالی به د هر قسم شرورونه اچانک مصیبتونو نه هم او غم وی ټولو د طرف نه به الله کافی شي نو پکار د چې د دې اهتمام کو
فرمائی اولا یرونا آیا دی فکر نکی آیا دی نگوری انہم یفتنون چی بیشک پا دی باندی امتحان رازی فی کل عام پا ہر کال کے مرتن او مرتین یوزل یا دوزل ثم لا یتوبون بیام دی توبہ نکی ولا هم یذکرون او دی نصیحت نقبلی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او ہر کل چی نازل کلشی یو سورت نظر بعضهم الى بعض نگوری بعضی د دینا بعض نورتا پسترگو کی او اشاری ورتکی سوائی حل یراکم من احد وی آیا وینی تاسو لرسوک ثم انصرفو نبیا دی اگرزی د نبی علیہ السلام د مجلسنا صرف اللہ قلوبهم گرزولی دی اللہ ظلون ددوی د ایمان د قبل ولنا بِأَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پا دی وجہ چی بے شک دا سی قوم دے چی دی نپوہیگی لَقَدْ جَاءَكُمْ پا تقیق سر راغلے دے تاسو تا رسول من انفسکم یو رسول ستاسو دا جنسنا عزیز علیہ گران دی پا دبانی ما اغا عنتم گران دی پا دبانی ما عنتم اغا تکلیف ستاسو تکلیف پہ دیر گرانیگی او حریص علیکم حرس کون کے دے پتاسو باندی پا ایمان روڑلو کے بالمؤمنین او خاص پا مومنانو باندی رعوف دیر من کون کے دے رحیم رحم کون کے دے فَإِن تَوَلَّوْ پس کو دی مخواڑو نفقل تورتو وای حسبی اللہ کافی دے مالر اللہ لا الہ الا ہو نشتہ دے حصوک لائق دا عبادت سیوا دا غزاتنا علیہ توکلتو ما پا اغا باندی توکل کڑے دے ما پا اغا باندی زان سپارلے دے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ او اغا مالک دے دا عرش لوئی